یو ځلې په لاره باندې رسول الله مبارک را روان دی ابو جهل ولا مخې له رالی ابو جهل څه کوي په لاسو کې څه شی نیسلی دی رسول الله مبارک ته وایي یا محمد صلی الله علیه وسلم ان كنت نبیا که چېرته ته د الله پیغمبر یې که نه نو ما ته به دا ووایي چې ما په دې خپل لاس کې څه پټ کړي دي پوهېږئ تاسو ما په دې خپل لاس کې څه پټ کړي دي نو ګورئ یو دا د لاس کې دننه یو شی معلومول چې کوم دی دا خو د الله تعالی د طرف نه یو خصوصي دین دی لکه انسان خو په غیبو باندې څوک خبردار نه دی که نه پیغمبر علیه السلام به ته وي ابو جهل زه درته ووایم او که نه دا ستا په لاس کې چې څه شی دی دی خپله اقرار وکړي او دی زما د نبوت اقرار وکړي بیا به ومني ابو جهل ورته وي دا خو دې نورو مسانه کړه که دی وي نو بیا خو یا بسم الله او د ابو جهل یقین دا و چې دا زما په دې لاس کې چې کم کاڼي دي کمې ګټې دي دا به څنګه خبرې کوي د انسان عقل خدا نه تسلیموي که نه د انسان عقل دا نه تسلیموي نو ګوره یاد ساتئ هغه عقل هر یو څیز له عقل دا پکار دی هر یو څیز له لکه علما ذکر کوي یو ځلې یو طالب د خپل استاد سره 10 کاله چې کوم نه هغه شاګردي وکړه د استاد نه علم زده کو نه دی څه کوي چې کله 10 کاله سبق ووي که نه نو بیا د خپل استاد ته وایي استاد صاحب 10 کاله مې ستا شاګردي وکړه اوس راله اجازت راکړه ځم زه خو اوس پوره شم که نه اوس پوره شم وایي ښه استاد ورته وایي ټیک ته اجازت در کوم خو د هغې نه مخکې د امتحان اخلم چې دا چې څه دې ویلي دي که نه دا چې څه دې ویلي دي چې آیا دې در سره څه ټکې انخته دی او که نه دی انخته نو د تسبیح دانه یې ورته په دې موټي کې پټه کړه ټیک شوه نو ورته څه وایي ورته وایي زما په دې لاس کې څه دي نو دی د هغې خپل علم په حساب باندې لګیا شو حساب کتاب کوي نو د هغې په ذریعې سره دې نتیجې ته ورسېد استاد ته وایي صیب وایي غونډ مونډ شعر خو په منځ کې سوری دی نو په منځ کې سوری دی نو بیا استاد ورته وایي ټیک ته د خپل علم په ذریعې سره خو دا معلوم کو خو دا راته وایي چې داسې شی شاګرد ورته وایي صیب د ژرندې پل دی د ژرندې پل دی هغه استاد ورته وایي خدای دې غرق کا د ژرندې پل د انسان په موټي کې راځي د ژرندې پل د انسان په موټي کې خو نه راځي که نه نو ګورې یاد ساتئ علم دپاره هم سره عقل پکار دی هغه ډاګی باباجي به وي یو من علم لا 10 من عقل پکار دی او بیا مونږ ته به ډاکټر صاحب وی سره وی علم د مالګې په مقدار باندې او عقل د اوړو په مقدار باندې هله به کار برابري ښه عقل ځان له شی دی دا نو ګورې سره دا هر یو شی چې کوم نه هغه دا په عقل باندې کېږي نو ابو جهل څه وایي ابو جهل وایي چې یاره دا به څنګه کېږي دا کاڼي به څنګه خبرې کوي ده کوي دا خو عقل نه مني نو عقل نه مني نو لهذا رسول الله مبارک چې کله اشاره وکړه که نه نو هغې کاڼو چې کوم نه هغه ګوایي شروع کړه چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ته دغه کلمې وی ورته وی د الله پیغمبر وی مونږ کاڼي او دومره مو تعداد دی ابو جهل د ډېرې غصې د وجې نه هغه کاڼي دې ځمکې له را خلاص کړل وی دومره مضبوط جادو دی نو دومره مضبوط جادو دی نو حالانکه معجزه د پیغمبر دا صحیح دا حق وي او چې کله الله یو پیغمبر ته یو معجزه ورکي که نه پیغمبر ته الله یو معجزه ورکي نو دقه معجزه د دې په ذریعې سره هغې خلقو ته الله د پیغمبر د نبوت ظاهره کوي چې ګورې دی د الله پیغمبر دی دغه کار د انسان عقل نه تسلیموي خو خلاف عقل الله تعالی خلاف عادت دا یو کار کړی دی ولې د پیغمبر دعا ده د پیغمبر برکت دی د پیغمبر هغه موجودګي ده نو بهرحال عرض مې دا کو